بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. زمونږ د کلاس 3 نه د کلاس 10 پورې چې کوم انګلیش ګرامر او د هغې نه دا سویمه ویډیو ده، دریمه ویډیو ده. په دې کې به مونږ د کلاس 3 چې کوم دی هغه ام سی کیوز د کلاس 3 د ګرامر سیکشن چې دی هغه به مونږ په دې کې ډیسکس کوو. مونږ سره راځي ایڈجیکټیو ته مونږ په اردو کې اسم صفت وایو. دا به هغه ورډ لیکنه هغه لفظ وي چې دا به ډیسکرایب کوي ناون یا پروناون. ټیک شو، ناون به یا ډیسکرایب کوي یا به پروناون. د ناون نرواله کمزوري یا بل څه صفت یا به دا دغه کوي او یا به د پروناون صفت پکې یا به کمزوري بیانوي. ټیک شو، وي ریډ د ایگزامپل. په دې کې گرین گراس چې دی، گرین چې دی لفظ شین دا ګراس خو زموږ سره ناون دی کنه، خو دا گرین چې دی دا شین لفظ چې دی زموږ سره چې یا ګراس شین دی یا سور دی یا زیړ دی، دا زموږ سره د ګراس صفت وشو. نو دا گرین لفظ چې دی په دې کې زموږ سره څه شی دی؟ ایڈجیکټیو دی. لفظ گرین چې دی په دې کې زموږ سره ایڈجیکټیو دی. کېدای شي تاسو په دې لفظ باندې ډیر ښه پوه شئ. ټیک شو، بل زموږ سره یو شارټ ټاپک ورکړی دی. present continuous tense is used to describe action that is presently going on. هر هغه کار چې هغه نن سبا روان یې، نن سبا صحیح رواني جاری، نن سبا جاری کار ته به مونږه چې په کم ټینس کې مونږه دغه کوو نو هغې ته مونږه present continuous tense ورته وایو. ټیک شو، لکه د boy is running. boy چې دی هغه څه دی؟ دوړه منډې وهي. ټیک شو، ماشوم چې دی هغه زموږ سره الک چې دی هغه منډه وهي، په دې ټایم منډه وهي، نو دې ته به مونږ present continuous tense ورته وایو. ټیک شو، احمد is watering the plant. احمد چې دی دا زموږ سره اوبه د بوټو له اوبه ورکوي، په دې ټایم له اوبه ورکوي، نو دې ته مونږ وایو چې دا زموږ سره په present continuous tense کې دا خبره شوې ده. په دې کې به زموږ سره verb چې دی د هغې سره به ing راځي. ټیک شو، یو به as راځي، as به استعمالیږي. دویم چې دی ورب سره به ing چې دی نو هغه به زموږ سره راځي. ورب چې دی هغه به د جرند په شکل کې راځي. واټر رننګ او واټرنګ چې دی نو دا دواړه چې دی دا زموږ سره پریزنت په دا ورب چې دی دا زموږ سره په پریزنت کنټینیوس ټینس کې راغی. لکه فار ایگزامپل مونږ وایو چې وی مونږه آر ایټینګ چې دی ایټ کوم د ایټ دا ورب دی او ing سره راغلی، نو دا مونږ وایو چې دا په پریزنت کنټینیوس ټینس کې دا خبره شوې ده. یا you are jumping یا they are running، دا ټولې خبرې چې دي دا زموږ سره په present continuous tense کې شوې ده. یا she is walking، she is playing، it is running، دا چې دی دا زموږ سره په present continuous tense کې راځي. ټیک شو، یا I am eating، I am jumping، I am running، دا ټولې خبرې چې دي که داسې یو سنټنس تاسو ته راشي نو تاسو به وایئ چې دا کوم ټینس دی، نو دا زموږ سره present continuous tense دی. ټیک شو، په present continuous tense کې به زموږ سره as چې دی هغه به یوز کیږي او د ورب سره به څه اسانه خبره ده چې یو به زموږ سره as m او r به پکې یوز شوی. ټیک شو، یو خبره پکې دا شوه او د ورب سره به زموږ سره ing هغه به اډ شوی، د ورب سره به ing یوز شوی، نو دې ته به موږ وایو چې دا present continuous tense دی. وایي there are three basic element of a story. دا هم زموږ سره یو سنټنس راتلی شي، یو دغه راتلی شي چې په سټوري کې زموږ سره درې بیسکس الیمنټ، یو به یې درکړی، دوه به یې درکړي، یا به یې درې واړه په آپشنس کې راکړي. ټیک شو، نو یو ته موږ بیګیننګ وایو، یو ته میډل او بل ته اینډ وایو. یو سټوري موږ وایو چې د هغې به یو سري اولنی سري، یو به منځ یو به آخري سري. ټیک شو، دا د سټوري الیمنټ دی. Contraction are mostly weak sound and are unstressed. کنټریکشن چې کله مونږ یو لفظ دی هغه مونږ په څه کې ولیکو؟ کنټریکټ شکل کې. کنټریکشن مونږ راغونډ شکل ته وایو، راغونډېدو په راغونډ شکل کې مونږ ولیکو نو هغې ته مونږ کنټریکشن وایو. ټیک شو، لکه فار ایگزامپل I do not چې دی د دې راغونډ شکل مونږ ولیکو I don't، نو دا د دې کنټریکشن شو. ټیک شو، یا he does not، د he does not په ځای مونږ ولیکو چې he doesn't. ټیک شو، نو دا هم زموږ سره کنټریکشن شو. The present form of the verb is used with do or does. example eat، walk، وایي دا چې دی نو د دې سره دا ډو او ډز چې دی نو دا به زموږ سره په دې کې استعمال شوي، نو زموږ به ډزنټ
ډو ناٹ ډونټ یا ډزنټ چې دی نو دا به موږ پروناونس کوو. ټیک شو. د ورلد سایکلیسټ چې دی دا زموږ سره څو سلیبل ورډ دی نو دا سایک او لیسټ څو ټو سلیبل ورډ دی دا هم زموږ سره په ټیسټ کې راتلی شي چې ورلد سایکلیسټ چې دی دا څو سلیبل ورډ دی نو تاسو به وایئ چې دا ټو سلیبل ورډ دی. ټیک شو. ښه بل زموږ سره ټو سلیبل ورډز دي په دې کې زموږ سره لکه ټریپیک دا زموږ سره ټو سلیبل ورډ شو. بل زموږ سره راځي پالو چې دی دا زموږ سره ټو سلیبل ورډ دی. بل چې دی دا یو چې دی کیرفول دا هم زموږ سره ټو سلیبل ورډ شو. چلډرن هم زموږ سره ټو سلیبل ورډ شو. بیا چې دی دا څه شی پاتې شو هیوي چې دی هم زموږ سره څو ټو سلیبل ورډ دی. دا ټول چې دی دا زموږ سره ټو سلیبل ورډ دی. بل زموږ سره راځي some of the thing can be count and some cannot count. څه څیزونه دي هغه به مونږه څه شمارولی شو څه څیزونه به مونږه نشو شمارولی. په دې کې زموږ سره اشاره ده یو کاونټیبل ناون دی او یو انکاونټیبل ناون دی. ناون چې دی د هغې ډېر شی قسمونه دي خو چې کم ناون چې هغه مونږه کم څیزونه مونږه شمارولی شو نو هغې ته به مونږه وایو هغه څه شی دی کاونټیبل ناون. کم چې د شمارولو لایق یې هغې ته به مونږه کاونټیبل وایو او چې کم نشو شمارولی نو هغې ته به مونږه انکاونټیبل ناون وایو. فار ایگزامپل مونږه وایو که نه چې وی کین count a glass is دی یا شیشه ده یا چشمې دی یا بل څه دی خو هغه مونږه څه شی کولی شو هغه مونږه شمارولی شو خو مونږه اوبه نشو شمارولی. اوبه چې دی دا نه شمارلی کېږي. سینډ چې دی شګه هغه نه شمارلی کېږي. ملک چې دی هغه ملک اوبه واټر او سینډ یا ایر دا چې دی دا زموږ سره دا ټول چې دی دا د انکاونټیبل ناون مثالونه دي او د کاونټیبل ناون مثالونه خو یا سټوډنټ شو یا هر څه راتلی شي. ټیک شو. سټوډنټ شو یا ګلاس شو یا بل څه چې دي نو دا زموږ سره د کاونټیبل ناون دا کېدی شي. ټیک شو. کین ناٹ از د ریټن فارم فار سپیچ ایٹ کنټریکشن از کینټ. کین ناٹ چې دی دا زموږ سره ریټن فارم اف سپیچ دی او د دې کنټریکشن شارټ فارم چې دی هغه زموږ سره کینټ دی. ټیک شو. CAN او دا اپوسټرافي او بیا ورسره اس. ټیک شو. دا زموږ سره د کین ناٹ شارټ کنټریکشن فارم دی. ټیک شو. دا زموږ سره د کلاس 3 د هغې د ګرامر درېیمه حصه. ټیک شو. انشاءالله نور چې دی نو هغه به مونږه په بل ویډیو کې د بل پارټ چې دی د هغې انتظار کوئ. انشاءالله جلد از جلد به هغه اپلوډ شي.